بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په مونږه یو بل ګلینډ وایو. زمونږ دا نیک چې کوم دی، زمونږ په دې نیک کې یو ګلینډ دی، هغې ګلینډ ته مونږ وایو تایرایډ ګلینډ. صحیح شو. او د دې تایرایډ ګلینډ په شا باندې چې کوم دی واړه واړه نور څلور یو دوه داسې دي، یو طرف ته دي او داسې دوه دي بل طرف ته شا طرف نه. صحیح شو. هغې ته مونږ وایو پیرا تایرایډ ګلینډ. مونږ به دا وایو چې دا تایرایډ ګلینډ او پیرا تایرایډ ګلینډ دا څنګه دي. صحیح شو. د دې اناټمي څه ده او دا کم کم هارمون ریلیز کوي. ټیک ده. بیا به مونږ دا وایو که نه که چېرته اوس دوی چې دا کم هارمون ریلیز کوي که دا چېرته ډېر زیات ریلیز شي، مطلب هایپر تایرایډیزم وشي، نو بیا به هغه به څنګه وي. صحیح شو. هغې کې به کم کم سیمټمز وي، د هغې کې به کم کم ډس آرډر به وي. صحیح ده. بیا چې کله کم ریلیز شي نو د هغې د وجې به څه سي. نو اوس راځو مونږه چې تایرایډ ګلینډ چې کوم دی دا څه ته وایي. نو اولنۍ خبره خو ته دا وپېژنه که نه. راځو سټرکچر له راځو. سټرکچر کې ورکړي دي که نه. ګوره دا مونږ سره دی تایرایډ ګلینډ. صحیح ده. دا څه دی تایرایډ ګلینډ. او دا مینس کې چې کوم دا نیرو شان پارټ دی دې ته مونږ وایي ایستمس ورته وایو. صحیح شو. ایستمس. او دا لیفټ لوب دی. صحیح شو. دا لیفټ لوب دی او دا رایټ لوب دی. ټیک ده. دا د دې تایرایډ ګلینډ دوه لوب دي، یو لیفټ دی یو رایټ دی. اوس مونږ دا وایو که نه چې دا مونږ په مایکروسکوپ باندې را زوم کړو دا مونږ ته څنګه ښکاري. صحیح ده. نو په مایکروسکوپ کې مونږ وګورو که نه تاسو ته دا سیلز ښکاري. صحیح شو. دې ته مونږ وایو پولیکولر سیلز ورته وایو. دا څه شي دي؟ پولیکولر سیلز. او یاد به ساتئ که نه، یاد به ساتئ دا یو څیز پیدا کوي که نه، تایروګلوبولین پروټین پیدا کوي. دا یو څه پیدا کوي؟ پروټین. دې ځای کې څه جوړیږي؟ پروټین جوړیږي. او دې پروټین ته موږ څه وایو؟ تایروګلوبولین پروټین. او دا څوک جوړوي؟ دا پولیکولر سیل جوړوي. صحیح شو. اوس دویمه خبره دا ده که نه چې پیرا پولیکولر سیل وپېژنه. دې مینس کې چې دا کم دي که نه دا پیرا پولیکولر سیلز دي. دا سی سیلز دې ته هم وایي. صحیح شو. بیا بل خبر پکې دا وپېژنئ کولایډ څه ته وایي. صحیح شو. د پولیکولر سیل په دې مینس کې چې دا کم ځای دی که نه دا دې ته موږ وایو کولایډ. صحیح شو. دلته کولایډ سیل موجود دي. دې ځای کې جل لایک سبسټانس موجود دی دې ځای کې. او دا چې کوم دی ورکړي بلډ کیپلري، دا بلډ کیپلري دې ځای کې بلډ موجود دي. او دا پکې ریډ بلډ سیل دي دا تاسو چې کوم ښکاري. خو په دې ځای کې مین خبره دا ده که نه، مین خبره پکې زه دا کومه که نه چې دا کوم پروټین دی دا کوم ځای کې تیاریږي؟ دا په پولیکولر سیل کې که نه. او پروټین د امینو اسید نه جوړي. نو په دې ځای کې یو امینو اسید دی که نه دې پروټین سره دلته موجود دی. هغې ته مونږ وایو ټایروسین امینو اسید ورته وایو. صحیح شو. نو داسې چل وشي په دې بلډ کې ایوډین را رواني که نه، نو چې کله دې پولیکولر سیل ته را دننه کېږي نو دا به پاس کوي که نه. نو دغه ځای کې یو ممبرین لګېدلی. صحیح شو. ممبرین او یو پمپ شان لګېدلی، دا د ایوډین دننه کوي د پولیکولر سیل ته. صحیح شو. نو کم پمپ دی؟ ایوډین پمپ. سوډیم پوټاشیم پمپ ته وایي. سوډیم پوټاشیم پمپ د ایوډین واخلي او دا را دننه کړي پولیکولر سیل ته. نو په دې پولیکولر سیل کې خو دې ځای کې چې کوم دا پروټین جوړ شوی دی، ټایروګلوبولین جوړ شوی دی. او د ټایروګلوبولین په دې ځای پسې چې کوم دی ټایروسین نښتی دی. نو اوس دا ایوډین چې کوم دی که نه دا ایوډین راشي دا د ټایروسین پسې نښلي. نو چې ټایروسین پسې انخلي که نه نو دې نه جوړیږي څه؟ مانو ایوډو تایروسین ته جوړیږي. او چې کله ورپسې دوه ایوډین انخلي بیا ورته مونږ وایو ډای ایوډو تایروسین ورته وایي. صحیح شو. اوس که چېرته دوه ډای والا رایوځای شو که نه نو څه به جوړوي؟ دا به جوړوي یو هارمون به جوړوي. هغې ته مونږ وایو T4 ورته وایي. صحیح شو. که چېرته یو دا رایوځای شو او یو سره دا 1 والا رایوځای شو یو ایوډین والا، نو دې نه بیا یو بل هارمون جوړېږي. هغې ته مونږ وایو T3. صحیح شو. او یاد به ساتئ د T4 ته یو دویم نوم وایي څه شی؟ تایروکسین ورته وایي. صحیح شو. تایروکسین. او دا هارمون چې کوم دا کوم ځای نه ریلیز کېږي؟ دا د تایرایډ ګلینډ نه ریلیز کېږي. او یو بل هارمون دی چې تایرایډ ګلینډ به ریلیز کوي، هغې ته مونږ وایو کیلسیټونین. کیلسیټونین به داسې چل کوي که نه چې په بلډ کې څومره هم کیلشیم راخلي او هغه په بون باندې ورلګوي، او د کډني په ذریعه وباسي. صحیح شو. ختمه یې. نو په بلډ کې چې کوم دی کیلشیم نه پرېږدي کیلسیټونین. صحیح شو. چې دا خبره تاسو ته یادي. نو دا چې کوم د اناټمي و د چا؟ د تایرایډ ګلینډ. اوس راځو مونږه چې دوی چې کوم دی دې ځای کې څه ویلي دي. دوی دا خبره کړې په اناټمي کې، وایو اناټمي کې دوی دا خبره کړې ده
The thyroid and parathyroid gland are situated close to each other in the front of neck. صحیح شو neck کې موجود د ماتستوي. اوس thyroid gland کوم هارمون پروډوس کوي؟ هارمون تایروکسین او د ته مونږ دویم نومسوي T4. صحیح شو. او د دې چې کوم مور اکټیو فارم دی، مطلب د ټول لک اکټیو فارم چې هغه T3 دی. صحیح شو. د T4 چې کوم دی کنه دا اکټیو فارم دا دومره نه دی. صحیح شو. خو دا T3 چې کوم دا مور اکټیو فارم دی. صحیح شو. بل خبره which act on the body cells to regulate metabolism او دا میټابولیزم ریګولیټ کوي. ریګولیټ مطلب چې کوم میټابولیزم چې د کم کیږي نو سیوا کوي، چې ډیر زیات کیږي نو هغه بیا کمای د دې د وجې دا کیږي. صحیح شو. دا ټول میټابولیزم څه ته وایي؟ زموږ په باډي کې چې څومره کیمیکل ریاکشنز کیږي، صحیح شو، کوم انرژي پروډکشن کیږي، ټول پروسس کیږي، د ټولو کیمیکل ریاکشن ته موږ په شریکه وایو میټابولیزم ته وایي. د کیمیکل ریاکشنز کنټینیولی occurring in the body is called metabolism. اوس بل خبره دلته ده کنه T3 is an active hormone. T3 مو دا active hormone which is produced by the T4. دا T3 د چا نه جوړیږي؟ دا د T4 نه جوړیږي. او دا په کوم ځای کې جوړیږي؟ دا په لیور کې. یاد بساتي دا T3 جوړیږي د T4 نه په کوم ځای کې؟ په لیور کې. نو دې د وجې چې چېرته لیور فیلیر راشي نو مونږ ولا ټیسټ کوو، د T3 ټیسټ ولا کوو، ځکه چې دا T3 کوم ځای کې جوړیږي؟ دا په لیور کې. کو چېرته لیور فیل شي نو بیا به د T4 د T3 نه جوړیږي، نو موږ ته پته لګي چې لیور فیل شوی دی. صحیح شو. نیکسټ موږ سره چې کوم دی ورکړي دي، اوس هغه خبرې ورکړي ما چې کمې وختي وکړي. صحیح شو. د دغه نه چې کوم دی د پیچوټري ګلینډ نه TSH راشي که نه، د پیچوټري ګلینډ نه، او تایراید ګلینډ د اپیتیلیل سیل پسې ونښلي. نو چې څنګه اپیتیلیل سیل پسې ونښلي نو په کولایډ کې چې څومره T4 جوړ شوی دی، لکه کم کولایډ چې صحیح شو پولیکولر سیل امینس چې کوم چې کله دا هارمون جوړ شي، دا T4 او T3 دا راشي دلته سټوري په دې کولایډ کې. نو چې دا TSH څنګه راشي دې سره اټیچ شي څنګه، نو دا T4 است ریلیز شي. دا T4 شي هارمون ریلیز فرام د کولایډ سیل، او دې ځنه دا شي دا ریلیز شي او دا خپل کار سٹارټ کی بیا دن بهر. صحیح شو. اوس دا جوړیږي څنګه؟ ما تاسو ته وی په فولیکولر سیل کې چې کوم دی یو پروټین او هغه ته مونږ تایروګلوبولین ویلو، او دینه بس جوړیږي دنه به T4 او T3 جوړیږي. دوی دا پریکرسر دی، مطلب دا T4 او T3 به چې کوم دی دا به د دې تایروګلوبولین نه جوړیږي. پروډوس بای د تایراید فولیکولر سیل. دا تایروګلوبولین چې کوم دی کنه دا جوړیږي په کوم ځای کې؟ فولیکولر سیل کې تھرو ریاکشن ود انزایم. او دغه ځای کې یو انزایم دی چې هغه دا جوړي، هغه څه شی دی؟ تایرو پراکسیډیز دی. صحیح شو. تایرو پراکسیډیز دی. د انزایم په ذریعہ تایروګلوبولین چې کوم دی دا جوړیږي په فولیکولر سیل کې، او بیا د دغه نه جوړیږي T4 او T3 جوړیږي. بل خبره اوس د دې لپاره د ایوډین ضرورت دی. صحیح شو. نو په دې ممبرین کې چې کوم دی کنه په ممبرین د سیل په دې ممبرین کې ایوډین پمپ لګیدلی. ایوډین انټر انټو د سیل وای سوډیم پوټاشیم پمپ. سوډیم پوټاشیم پمپ په ذریعہ چې کوم دی دن نشي اینڈ بایند ود د ټایروسین. د ټایروسین یو امینو اسید دی کم چې په دې تایروګلوبولین کې موجود وي. صحیح شو. نو دا ایوډین راځي په دې تایروسین پسې نښلي. نو څه جوړي؟ دا په کوم ځای کې؟ دا په تایروګلوبولین کې. او څه جوړي؟ مانو ایوډو تایروسین جوړي یا ډای ایوډو. کو چېرته یو ایوډین پسې ونښلي نو مانو ایوډو تایروسین، او کو چېرته دوه ور پسې ونښلي نو ډای ایوډو تایروسین. صحیح شو. بیا دې کنه کمباین ټو فارم T3. کو چېرته 1 مانو او 2 دا یو ډای رایوزیشن څه جوړي؟ T3 به جوړي. اوس کو چې 2 مالیکولز د ډای والا رایوزي شو کنه بیا به T4 جوړي. سمپل خبره. او دا T4 چې کوم دی کنه دا به یاد ساتئ دا لیپید سولبل دی. نو چې لیپید سولبل دی د دې د ترانسپورت د پاره به یو بل یو پروټین هم ګوري چې هغه دې پسې راشي او دا ځان پسې بوزي. صحیح شو. نو دا لیپید سولبل هارمون دی نیډز پروټین کیریئر فار ایگزامپل البومین. البومین چې کوم دی د دې په ترانسپورت کې څه کوي؟ مدد کوي. صحیح شو. اوس مونږ راځو نیکسټ سلایډ. د نیکسټ سلایډ کې دغه ډایګرام دی بیا ورکړی دی کنه تایراید ګلینډ ورکړی دی. او د تایراید ګلینډ انټروډکشن کې یو خبره دام ده چې تایراید ګلینډ ته چې کوم دی بلډ سپلای شوی ده، آرټریز ورته راغلي، وینز ورته راغلي. صحیح شو. اوس کم دي؟ نو آرټیریل چې کوم دی آرټي ورته کم راغلي. یو ورته چې کوم دی دا کیروټیډ چې کوم پلس تاسو ګورئ کنه آرټي والا، د دغه ځای نه ورته یو برانچ راغلی د بره نه. صحیح شو. نو هغې ته مونږ وایو سوپیریور تایراید آرټي. دا د کوم ځای نه راغلی؟ فرام ایکسټرنل کیروټیډ. او یو ورته چې کوم دی لاندې نه راغلی دی د سبکلیوین چې کوم آرټري دی. صحیح شو. دغه ځای نه ورته راغلی انفیریور تایراید آرټري فرام سبکلیوین آرټري نه راغلی. اوس دې ته هر ټایم چې کوم دی په هر منټ کې دې ته 4 to 6 ml بلډ چې کوم دی دا فلو کوي او دې ته رواني. صحیح شو. ضروري دی ورته. اوس دې ته چې کوم دی وینز هم راغلی دي.
نو څنګه چې هلته ارټریوز ته راغلي دغه شانتې وینز هم راغلي نو 3 پیرز ورته چې کوم دی د وین راغلي دي بلډ سپلای ورته بلډ چې کوم دی کوم ډي اکسیجنیټډ بلډ هغه ته وړي کم دي یو سپیریور وین دی صحیح شو لکه سپیریور تایراید وین بیا چې کوم دی دې کې اوس بل راځي میډل دې کې میډل په وین کې میډل راځي او په ارټری کې میډل نه دی ورکړی صحیح شو او بیا په دې کې چې کوم دی راځي انفیریور تایراید وین راځي صحیح شو دا ورته بلډ سپلای شوی د تایراید ګلینډ ته چې بلډ ورته ځي نو اکسیجنیټډ بلډ ورته ځي او چې هغې نه اکسیجن اخلي استعمالیږي نو بیا ډي اکسیجنیټډ بلډ څوک راوړي دا وین ته راوړي صحیح شو نیکسٹ مونږ سره چې کوم دی اوس د دې فنکشن څه دي صحیح شو هارمون چې کوم تایراید هارمون مین فنکشن څه دی په میټابولیزم کې دی ګوره زمونږ په باډي کې داسې ارګنز دي چې هغوی انرژي ډېره زیاته یوز کوي هغه کوم دي سکیلیټل مسل دی کډني د هارټ دی لیور دی دوی هر ټایم کار کوي نو انرژي ډېره ورته پکار ده نو چې انرژي ډېره پکار ده هارمون دي چې چلو کې د سوډیم پوټاشیم پمپ چې کوم دی کار سیوا کوي چې کار سیوا کوي نو ایوډین زر راځي چې ایوډین زر راځي نو د هارمون ډېر پیدا کیږي یو هارمون چې کوم دی تعالی میټابولیزم سیوا کوي میټابولیزم تعالی انرژي درکوي صحیح شو بل خبره ده بیزل میټابولیک ریټ چې کوم دی دا سیوا کوي صحیح شو کیمیکل ریاکشن چې کوم ریټ دی کنه هغه تعالی سیوا کوي ریاکشن زر کوي اوس د انرژي چې پیدا کیږي د لپاره اکسیجن ګلوکوز هم ضرورت نو دا د هم سیوا کوي نو ډایجیشن هم فوډ چې کوم دی پکار دی انرژي د لپاره نو ډایجیشن هم زر کیږي صحیح شو او چې کله انرژي ته ډېره ملاویږي نو ستاسو نروس سیستم چې کوم دی هغه هر ټایم سټیمولیټ کوي مطلب چې الرټ وي ریفلیکسز انکریز ټمپریچر هم سیوا کیږي ځکه هر ټایم میټابولیزم کیږي او نو ټمپریچر هر ټایم سیوا وي بل چې کوم دی که نه نو چې میټابولیزم کیږي نو سیل چې کوم دی ښه ګروت کوي نو نیو سیل چې کوم دی ریجنریټ کیږي ٹھیک شو نیکسٹ مونږ سره چې کوم دی که نه سم اوس دا تایراید سیل چې کوم دی که نه دا یو هارمون ریلیز کوي کیلسیټونین ما تاسو ته وختي ویل چې دا په بلډ کې کیلشیم اینی نو بس د مخ سره وباسي بلډ کې کیلشیم نه پریږدي نو which lowers calcium in the blood the parathyroid gland produce parathyroid hormone یا ورته موږ پیراتهارمون هم وایو دا اوس د دې کیلسیټونین خلاف کار کوي کیلسیټونین ته وایي چې ګورې را نشي او بلډ ته کیلشیم چې په دې بلډ کې دی ته سو نه وي نو دا چې کوم دی څه کوي دی ریګولیټ کوي دوی دواړه څه کوي دوی دواړه په بلډ کې چې کوم کیلشیم دی دا ریګولیټ کوي چې کله ډېر زیات سیوا شي نو کیلسیټونین ورپسې راشي کمیږي چې کله ډېر زیات کم شي که نه نو پیراتهارمون ورپسې راشي پیراتایراید هارمون ورپسې راشي نو بیا سیوا کوي صحیح شو په بلډ کې نو دا تایراید ګلینډ مونږ سره صحیح شو او دې ځای کې اوس دا سټرکچر ورکړی فرنټ ویو د صحیح شو د تایراید ګلینډ دی او د بیک ویو د په بیک ویو کې تاسو دا ښکاري دا پیراتایراید ګلینډ دی دا ریډ کلر کې چې کوم ورکړي دی بیک ویو دی صحیح شو نو دا مونږ سره و شارټ شان انټروډکشن د تایراید ګلینډ